أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء او دی فتوا غواړي ستانه ان تاسو کې ستانه زما پیغمبره فی النساء په بار د زنانو کې یا په بار د میراث داغي کې په بار د نکاح داغي کې قول الله نو تور تو الله جل جلاله یفتیکم جواب درکې تاسو ته فیهن په بار د دې کې وما یتلا علیکم او هغه چې لوستل شي په تاسو باندې فی الکتاب په کتاب نه قرآن پاک کې فی یتام النساء په بار د هغه یتیمانو جنکو کې الله دی هغه یتیمان جنکه لا تؤتونهن چې تاسو نور کوي هغې ته ما کتب لهن هغه چې مقرر شوي د هغې دپاره که میراث چې دی وترغبون او تاسو دا غواړئ دا شوق لرئ ان تنکحوهن چې په نکاح والی تاسو هغې لره والمستضعفین من الولدان او هغه کمزوري من الولدان د هغه ماشومانو نه وان تقوموا الیتامى او دا چې تاسو ودرېږئ للیتامى د پاره د یتیمانو بالقسط په انصاف سره نو هغه انصاف هغې سره دا دی چې هغې سره د هغې کمې حصې دي هغه واله ورکړئ وما تفعلوا من خیر هغه چې کوئ تاسو د نیکۍ نه فإن الله پس بېشکه الله تعالی کان به علیما دی په دې باندې عالم وین امرأة خافت که چېرې وي یو زنانه چې یېرېږي من بعلها د خپل خاوندانو شوزن د نافرمانۍ د بد چلنۍ او اعراضا او یا د ډډې کولو د دې خاوند د دې ښځې نه فلا جناح علیهما نشته ګناه پرې دواړو باندې پرې ښځې خاوند ان یصلحا بینهما صلحا دا چې اصلاح وکړي په منځ خپل کې صلحا صلحا والصلح خیر او صلح ډېره غوره ده د جدایۍ نه واحضرت جدایي بیا راځي که خفګان راشي نو بیا جدایي اختیاریږي په طلاقو سره په خلع سره الله تعالی فرمایي نه دا اصلاح ده کنه خپل منځ کې اصلاح جوړ راوستل دا بهتر دي واحضرت الانفس او حاضر شوي د نفسونو دا شحه شومتیا وان تحسنو او دا هر یو ته هر یو نفس ته شومتیا حاضر ده څه مطلب هر یو د بل کس حق چې کوم دی هغې طرف ته میلان نه کوي نو دی نه خوښه نو بیا کار روان شي بې اتفاقی راشي بیا وان تحسنو که چېرې تاسو نیکي کوئ وتتقو او تاسو یریدئ د مخالفت د امر د الله نه فإن الله پس بېشکه الله تعالی کانه دی بما تعملون خبیره په هغه اعمالو چې تاسو یې کوئ خبردار دی الله به د هغې اجر درکړي ولن تستطيعوا او هرگز تاسو طاقت نه لرئ ان تعدلوا بین النساء چې تاسو به انصاف وکئ په منځ د ښځو کې یو سړي دوه یا درې ښځې دي یا څلورو الله تعالی فرمایي ستاسو دا طاقت نشته دی چې تاسو د ټولو په منځ کې انصاف وکئ ولو حرصتم اگر که تاسو ډېر حرص کوئ فلا تمیلوا کل المیل نو که چېرې فرض کوي د چا دوه یا درې ښځې یا څلور نو فلا تمیلو نو تاسو میلان مکوئ یوې ته کل المیل په ټول میلان سره فتذروها نو پرېږدئ ته هغه نورو لره یا هغه بلې لره کالمعلقتې په شان د ځوړندې په منځ د اسمان او د ځمکه کې یوې ته په دروند نظر ګوري بل ته په سپک نظر ګوري الله وایي داسې مه کوه انصاف به یو شان کوي دواړو سره وخت به دواړو له یو شان ورکوي بیا وین تصلحو او که چې تاسو اصلاح کوله وتتقو د الله نه یریدئ فإن الله پس بېشکه الله تعالی چې دی کان غفور رحیمه دی بخونکې مهربان وان یتفرقا او که چېرې دي دواړه دا ښځه خاوند د یو بل نه جدا شو په څه سره په طلاق خلع سره یا په طلاق مغلظ سره یا په طلاق بیانو سره جدائی رااله بس یغنی الله نو بے پروا به کې الله تعالی کلن هر یو من ساعته
دغه وس د هغه نه الله تعالی به دواړو ته بې پروایي ورکي، مالداري به ورکي او فراخي به ورکي. وکان الله دی الله تعالی واسعا حکیمه، فراخي راوستونکې په رزق کې، حکیمن او پوه دی په خپل هر یو کار باندې. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض ولقد وصینا الذین، یقینا موږ حکم کړی دی هغه کسانو ته اوتوا الکتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب من قبلکم مخکې ستاسو نه، وایاکم او خاص تاسو ته دا حکم د الله تاسو ته هم دی ان اتقوا الله، دا چې ویریږئ تاسو د الله تعالی نه. وین تکفروا که چېرې تاسو انکار کوئ د حکم د الله نه، فإن لله، پس بېشکه د الله تعالی دپاره دي ما فی السماوات، هغه مخلوقات چې په اسمانو کې دي، او ما فی الارض، هغه چې په ځمکه کې دي. وکان الله دی الله تعالی غنیا حمیدا، بې پروا ستایلی شوي. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض وکفا بالله وکیل، او کافي دی الله تعالی کارساز. ان یشاء یصحبکم، که چېرې وغواړي الله تعالی نو بوبدي تاسو، لرې به کړي تاسو. ایها الناس، ای خلکو، او ای جنات هم، ویات بالآخرین، او را بولی نور کسان، نور به الله پیدا کی کنه. وکان الله دی الله تعالی علی ذلک قدیر، په دې خبر باندې قدرت لرونکې. من کان یرید ثواب دنیا، هغه څوک چې اراده لري د بدلې دنیا، فعند الله، نه د الله تعالی سره دی ثواب دنیا او آخره، بدلې دنیا او د آخرت. وکان الله دی الله تعالی سمیعا بصیرا، اوریدونکې او لیدونکې.